الحمد لله الذي يمدى الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعين، یو ورور سوال کړی دی چې په پیغمبرانو کې اول نمبر حکومت چا کړی دی او اخر نمبر چا کړی؟ د هغې جواب د الله پاک په فضل او توفیق سره دا دی چې هر پیغمبر په کوم دور کې چې راغلی دی دا د خپل دور او د خپل زمانې مشري او دا حاکم هم دی او دا هر څه دی، ځکه دې دفعه څه بیا څوک نه وي. نو حضرت آدم علیه السلام چې الله پاک رالیږلی دی دنیا ته، په خپل وخت کې د دې نه بل لوی کس نشته، د دې نه لوی شخصیت نشته، د دې نه لوی حاکم نشته. دا د خپل دور چې کوم دی حاکم دی او مشر دی. دغه رنګې آخري کې نبي علیه الصلاة والسلام چې راغلی دی هم چې کوم دی هغه د خپل دور یو لوی حاکم دی، یو مشر دی، پیغمبر دی. د هغې دفعه څوک نشته په خپل دور کې. نو په دغې لحاظ سره د دې خو دغه آسان جواب دی چې هر پیغمبر په خپل دور کې چې کوم دی حاکم او مشر دی. نو اولنی حضرت آدم علیه السلام پیدا شوی دی او آدم علیه السلام چې کوم دی هم دغه شان اولنی حکومت او مشري کړې ده او آخري پیغمبر نبی اسلام دی. ها که چېرې دا مقصد وي چې یعنې چا د ټول نه لوی حکومت کړی دی په دنیا کې، نو بیا علما او مفسرین لیکي 4 کسانو په دنیا کې د ټول نه لوی او اوچت حکومت کړی دی، په ټول دنیا باندې کړی دی. 2 په مسلمانانو کې دي او 2 په کافرانو کې دي. په کافرانو کې یو چې کوم دی هغه نمرود دی او بل هغه غالبا دغه شداد دی چې دوی ټول نه لوی حکومت په ټول دنیا باندې کړی دی. او په مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام دی، دویم سکندر ذوالقرنین دی چې کوم 14مه سپاره کې د هغې واقع راځي. نو دیو چې کوم دی حکومت په مسلمانانو کې ټول نه لوی او زیات شوی دی. نو دغه 4 شخصیت بیا دي او کوم چې هغه عامه خبره ده چې په پیغمبرانو کې اول نمبر چا کړی او آخر نمبر چا کړی دی، د هغې مې دغه جواب وکړو چې اول نمبر حضرت آدم علیه السلام او آخر نمبر بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. نو الله رب عزت دې په دې خبرو د عمل کو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.